बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मलगरो ډېر انتهایی د افسوس مقام دی جنرال سید عاصم منیر حافظ قرآن هم دی او دا د هر چا بچی داسې نشي کېدی. دا د الله تعالی طرفه یو ډېر لوی ګفت دی چې یو انسان بچی هغه الله حافظ او عالم لوی کی. او شیم دی وکیلانو باندې چې دا دومره بې حسه وکیلان چې د وکلاو ته تقریر کوي او د سید عاصم منیر میجر جنرال چې کوم دی آرمی چیف چې کوم دی د هغې والد صاحب په باره کې دی دا کم الفاظ استعمالوي نو خلک د جمدو مشرانو هم قدر کوي او دا دونه بې حسه انسان دی دا عمران خان چې دی د مړي پسې داسې خبرې کوي چې هغه وفات شوی دی په دنیا کې نشته او دا د چې څونه سپک الفاظ د لپاره استعمال کړي دي. اسفندیار ولی خان په 2013 کې یو خبره کړې وه چې کله نه عمران خان سیاست ته راغلی دی د سیاست نه شایستګي ختمه شوې ده. قسم دې ما وي دا دې څه وي خو واقعي چې د پښتنو لیډر دی او ډېر عظیم لیډر دی اسفندیار ولی خان چې دومره ښکلې خبره یې کړې ده. ملګرو دا ویډیو وګورئ او په دې کلیپ کې به تاسو ته پته ولګي چې د عمران خان د عاصم منیر کم چې چیف آف آرمی سٹاف تھے داغه د والد سے په باره کې څه خبرې کوي. क्योंकि अब मीडिया पे हम इमरान खान नहीं कह सकते तो कासिम का जो वालिद है उसकी 70% है. टीवी पे अब इमरान खान का नाम भी नहीं आ सकता. ډېر د افسوس مقام دی او د وکیلان انتهایی ډېر غلط کار کړی دی چې هغوی دې دپاره لاسونه وپړقوي او په خندا شي. دومره سپک او بې حسه لیډر د دنیا په تاریخ کې به تاسو ته نه میلاویږي لکه د عمران خان چې څونه سپک انسان دی خپل عزت ځان له غرق کو د کارکنانو عزت ځان له غرق کو او دوی اوس د جمدو په ځای باندې په مړو پسې داسې خبرې کوي. د عاصم منیر صاحب پلار وفات شوی دی او د هغې په باره کې دوی دونه سپکې خبرې کوي. دا یو لیډر دی یوت یو سوچ چې ستاسو دا لیډر دونه بې حسه دی او دونه بې خونده لیډر دی چې دلته د پاکستان د ادارو ایمیج د پاکستان د مشرانو د سیاسي خلکو ایمیج د څومره وغورځو نو الله تعالی دې سپکو ذلیله کو او دې له لګیا دی د جمدو په ځای دوی اوس په مړو پسې دا خبرې کوي. شرم پکار دی وکیلانو نه چې کوم وکیلان دې ته ولاړ دي دا لاسونه یې پړقولي دي او ډېر سپک حرکت کړی دی عمران خان او سپک انسان دی.